ورتقي ورتل كما ترتل في الدنيا. د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کا او مخ په برخه زبردستی 1666 سټپ چې دی هغه په من الجنه والناس باندې پوره کیږي او دغه د حافظ قرآن او د قاری د قرآن او د یو عالم دین زبردست. له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله خدا صلی الله علیه وسلم فرمای فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه. میډیا په پلیټ فارم خبره کوم هغه دا تعلیم یافته انسان ته ضرورت دین نه دی معلوم او دې بچ کم دی د قران کریم په ناظره باندې تلاوت په اسانه طریقه نشي کول. هغه په کګه خلا باندې انګلیش داسې وای چې په ګنټو سپیچ کول شي خو د قران کریم دا هغه مختصر آیاتونو ورد نشي کول. شرم په هیڅ کې نه کې په دین کې کوي. خبره دا چې یو سړی به د قبر ته نږدې شي هغه به مري هغه به استاد سره نږدې شي چې ماته د مونځ صحیح کا یعنی تا په نوجوانۍ کې څه کول بېشک ته دین نه دومره بې خبره وې دین مکمل شاته غورځولې دی نو هم خوار ہوئے تارک قرآن ہو بل علامه سے تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. ته زما چې دا مسلمان خو دې دومره او خو ځکه نه ځان کې خو دې دومره صلاحیت پیدا کړي بندګي هغه طریقه خو دې جوړ کړي. بېشک خپلو لیدونکو ته کتونکو ته ناظرینو ته خپلو ویورز ته دا پیغام ورکول غواړم تاسو د خپل مایکونه په صحیح ځای کې استعمال کې او دا مایکونه راواخلئ او د خپل محلې د خپل چاپیر چل چې څومره علما دي او مقتدر او مستند علما دي هغې له یو پیریډ ورکړي. دوی به ورشي نو پلاني له پلاني سیز نه ورځي هغه چاله ورشه چې چاله ورځي او خلکو ته څه پیدا و ته خلکو د دین الټا سپکاوي په دې بنیاد کې بشرط انتهایی فقدان دی ولې چې زموږ د سوشل میډیا دا کم رونه مایکونه راواخلي او دی ځای په ځای باندې ګرځي وایي چې بهید ته د غسل فرایض ماته ووایه یره جی او الټا بیا د دین د مسایلو نه مذاق جوړیږي جی دغه په دې حوالې دغه مې چې دوی د کم کسان نوم د اخلي چې موږ مذهبي اکټیویټیز کوو الټا په مذهب په خندا کوي. زب برای کرم کم چې مفتی صاحب کم نصیحت وکړو ډېر په اهل و عیال خپل اولاد لګ د دین سره ان ټچ پاتې کې لګ د دین رغبت پکې را پیدا کې. زلف پاس پن مخ قطار قطار لریتا زلف پاس پن مخ قطار قطار لریتا زکه خو حسن مدینہ خار لریتا زکه خو حسن مدینہ خار لریتا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کروڑہا درودنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم باندې کوم چې باعث تخلیق کائنات دی. کروڑها درودونه په عظیم شخصیت باندې کوم چې فخر موجودات دی په هغه عظیم تر شخصیت باندې کوم چې راحت للعاشقین رحمت للعالمین بدر منیر سراج منیر په هغه عظیم شخصیت باندې کوم چې صاحب تاج و معراج دی. نننی پروګرام کې د قربا صاحبزاده محمد جنید قادری تاسو سره د یو نوی موضوع او د یو اهم شخصیت سره یو پیر بیا حاضر خدمت ما. محفل کې موجود زموږ سره ډېر معتبر شخصیت چې هغوی به انشاءالله العزیز د عالم دین مقام زما او ستا په نظر کې په دغه موضوع باندې به هغوی خپل ښایسته فرمودات او خپل ښایسته درفشاني به په هغې باندې انشاءالله العزیز کوي. زموږ سره محفل کې موجود دی حضرت العلامہ مفتی ابو محمد فضل رضا رضوی چې خطیب و پیش امام جامع مسجد محمدی کاټلنګ مردان او بیا په خصوصي توګه باندې دوی نائب امیر تحریک کرین پارټي ضلع مردان دغه نائب امیر هم دی نو یقینا
ډېر معتمد شخصیت علمي کورنۍ سره وابسته دی علمي شخصیت دی او زمونږ خوش قسمتي ده چې هغوی مونږ په دې پروګرام کې د هغوی غوښتنه کوله او هغوی حاضري هم وکړه رب کریم دې د هغوی دا راتګ زمونږ د دغه مرکې دپاره باعث خیر وګرځولی کي مراد زما حضرت علامه مفتی ابو محمد فضل رضا رضوي صاحب دی هغوی ته پروګرام کې هرکلي وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مفتی صاحب تاسو څنګه خیر صحت مزاج ښه دی الحمدلله العظیم شکر دی ستاسو دعا ده تاسو په خپله خیر الحمدلله الحمدلله ستاسو دعاګانې دي به زمونږ دغه د پروګرام علمي خبرې یو سلسله په د فیسبوک په لیکه باندې جاری او ساری ده او په دغه بنیاد باندې مونږ کوشش کوو چې داسې ستاسو غونډه کې اهم شخصیات د علم د رڼا نه پیضیاب خلک د خپل پروګرام ته راوبلو او عوام ترې نه پیدا واخلي او په یو مخصوصه موضوع باندې هغوی خپل معروضات پیش کړي نو په دغه بنیاد باندې مونږ ستاسو انتخاب کړی انشاءالله نو مونږ هم وایو چې په دې بنیاد خبرې وکړو نو اول به راشو دې ته موضوع چې ده نو خو د یو عالم دین زما په نظر کې څنګه دی ستا په نظر کې څنګه دی د معاشرې په نظر کې څنګه دی او د رب کریم په عظیم درګاه کې د هغه کم حیثیت دی په دې بنیاد کو اول راشو دی ته نو موږ به دا ووایو چې د دې علم او د علماو فضیلت او شروع به هم د دې نه علامه صاحب وکړو چې قرآن څه وایي حدیث څه وایي چې علما کم خلک دي په دې بنیاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو پروګرام علمي خبرو کې زه انوایټ کړم او دا پروګرام تاسو جوړ کو او ډېر په ښایسته موضوع باندې دا پروګرام تاسو جوړ کو قدرمن شئ او کم سوال چې تاسو کو جی دا ډېر د اهمیت قابل سوال دی جی قرآن عظیم الشان او احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په دې موضوع باندې ډېر غټ کلام کړی دی او قرآن عظیم الشان اتیشتم سپارہ سورۃ المجادلہ آیات نمبر 11 کے اللہ رب العالمین ارشاد فرمائی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ رب العالمین فرمائی په تاسو کې اللہ رب العالمین هغه کسانو لا چې ایمان راوړی دی او هغه کسان چې الله رب العالمین ولا علم ورکړی دی دوی ته الله درجات ورکړي بلندې الله رب العالمین دوی ته ورکړي دي ډېر اعلی جی ډېر اعلی قرآن عظیم الشان اهل علم ته درجات ورکړه زبردست بل طرف ته کومه وګورو قرآن عظیم الشان ارشاد فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء ماشاءالله یعنی د الله رب العالمین نا زیات یریدون کې چې کم خلق تنو هغه علما دي زبردست ډیر ګڼ شمیر د قرآن عظیم الشان آیات مبارکه په دې باندې دال دي حکم هغه طرف ته زونو خبر به ډیر مختصر ډیر شارټ جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په احادیث طیبه کې د علم دین او د علماء فضائل بیان کړی دي د علم دین په فضیلت کې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای جی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام ويضع به آخرین جزاک الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې حدیث کې چې امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې دا حدیث نقل کړی دی او حدیث نمبر 817 دی ماشاءاللہ حضور مبارک فرمایي बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन द दे किताब په ذریعہ یعنی د قرآن عظیم الشان په ذریعہ بعض اقوام ته درجات ورکړي او بعض اقوام د دې کتاب په ذریعہ خطکې یعنی مطلب دا دی چې چا د قرآن عظیم الشان زده کړه وکړه چا قرآن عظیم الشان خپل ک چا قرآن عظیم الشان باندې عمل کو په خپل عملی زندگی کې راوست رب العالمین دل رفعت ورکي بلندی ورکي ماشاءالله او چتواله ورکي او چا قرآن عظیم الشان پرې خودو پس پشت واچو نو قرآن عظیم الشان 14 سپارہ صفحه نمبر آخری اللہ رب العالمین فرمائی من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمى رب فرمائی چاچ زما د ذکر نه مخ واړو او عن ذکری نه مراد قرآن دی
داسې ده فإن له معيشة ضنكا رب فرمای زه بدل معیشت تنگ الله. ونحشره يوم القيامة أعمى د حشر به مونږ وکړو په حال د روندوالي داسې ده. او دی به څه ووي قال رب لم حشرتني أعمى دی به وایي چې ربه تا زه ولې ړوند پاسولم زما حشر دی د ړوندوالي په حال کې ولې وکړو وقد كنت بصيرا حال دا و چې زه خو په دنیا کې بینا وم الله به ارشاد فرمای قال كذلك اتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله. دغه رنګ راغلی تا ته آیاتونه زمونږ خو تا هیر کړي ونو په دې نننۍ ورځ چې د محشر عظیم ورځ د په دې ورځ به ته هیر کړې شي. الله نو زبردست. الله رب العالمین د کلام پاک په ذریعہ او بیا جناب رسول الله مبارک د احادیث په ذریعہ حضور مبارک ارشاد فرمایل حدیث مبارکه په دې باندې دال دی حضور فرمایي چې العلماء ورثه الانبیاء علما دا د انبیاء وارثین دي. زبردست. د صحیح بخاری شریف دا حدیث ته او حضور مخکې فرمایي د دې حدیث جز دی چې انما انا قاسم والله يعطي بشک زه تقسیمون کې او الله رب العالمین ما تراکون کې دي. علماء کرام فرمایي تفسیر ابن کثیر په دې ځای باندې لیکلي دي چې انما انا قاسم مراد سدي رب العالمین محبوب علیه الصلاۃ والسلام ته والله يعطي کې د وحی په ذریعہ علم ورکي او رب او محبوب علیه الصلاۃ والسلام د قاسمون په ذریعہ باندې تقسیمون. زبردست. ډېر ښکلی علامه صاحب چې کوم جوهر دقیق او زم چې په ډېر مختصر وخت کې چې کوم مدلل حواله جات په کار هم داسې وي چې عالم دین کینی هغوی کومې خبرې وکړي نو چې هغه با حواله خو هسې هم وي خو هغه حواله جات عوامو ته هم په ګوته کړي نو چې کوم د اعتراض ګوته بعضې عوام هم چوتولی شي چې یاره دا آیت کریمه دا حدیث مبارکه آیا په کم د دې کوټیشن وشي دا مینشن شي چې دا په کم ځای کې او څنګه دی نو هغه علامه صاحب د هغې ذکر وکړو زه د دوی سره په مرګستیا کې یو خبره به وکړم او په تایید کې به یو خبره کوم بیا به دوی طرف ته راځم هغه ده چې څنګه علامه صاحب وموی نو دا قرآن کریم هغه آیت کریمه چې هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون چې یاره کو په دې کل کائنات کې بالفرض څوک کمپیریزن وکړي نو ما تعالی خو که څوک تله په لاس کې راکړي نو زه به د دنیا جاګیردار درونو تلمه زه به د دنیا سیاستدان درونو تلمه زه به هم سیاستدان هغه چې کم دی نو هغه عزتمند دی زه به هم چې یو عام پیشور عزتمند زه به هم چې یو پروفیسر ډاکټر هاي کوالیفاید سړی به چې کم دی په دې معاشره کې یو بهترین وي خو که دغه تله د رب قدیر رب لا یزال چې کم کلام الهی کې رب قدیر هغه اشاره ورکړې ده نو د رب قدیر په عظیم درگاه کې کو دغه تله او میزان کې ښودلی شي او په دې کې علما او غیر علما د هغې موازنه او مقابله او هغه یو بل سره تقابلي جایزه واخیستی شي نو بیا قرآن کلیر کړی ده او علما په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي دې ته استفهام برای انکار ویل کېږي چې آیا برابر دي که نه نو قرآن فرمایي چرې هم علما او غیر علما د یو بل په مابین کې دا برابر کېدي چې گویا علماو له کم چې دوی حواله ورکړه چې ویدعو به آخرین په دې کلام الهي باندې بعضو له الله تبارک وتعالی فوقیت ورکړی خو چې چا سپک نظرې کړی دی او چا ورته په درانه نظر نه دي کتلی خدای تباه خو برباد کړي هم دي او یو خبره په دې کې بله ایډ کما علامه صاحب ته به بیا انشاءالله العزیز هغوی طرف ته به ځو هغه دا چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک داسې هم فرمایي چې فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد او کما قال علیه الصلاة والسلام یعنی شیطان ته هم دغه منځګزار چې ځان ته متقي وي پرهیزګار وي هغه ځان ته چې کم دی نو په دغه عباداتو باندې ډېر لوی سړی وي خو حضور څه فرمایي چې دغه عابد کو 1000 راجم شي خو چې علما نه وي او د علم پاور ورسره نه وي محض عبادت کې مشغول وي نو حضور فرمایي دا 1000 شیطان ته ډېر آسان دوکه کول دي خو یو عالم دین به هغه به دوکه نه کي او ځکه خو زه اکثر مثال ورکوم چې معصوم ته ووایه بچی لاړ شه دا بجلی دی بربند تار له ګوتې ویسه نو به ګوتې ویسي ډېر په اسانه ولې اته دا پته نه لګي چې دا کرنټ راکوي او که نه او معصوم له مار په لاس کې ورکړه لړم ورکړه هغې ډېر په خوشحالۍ باندې کیلونۍ په تور باندې را اخلي ولې اته پهچان نشته علما د دین پهچان لري څنګه چې معصوم ته پهچان نشته هغه د ښه او بدو تمیز نشي کولی دغه شانتې یو کس محض عابد دی او بل ورسره عالم هم دی د دې په مابین کې رب کریم ډېر غټ ډفرنس ډېر فرق پیدا کړی دا په دې مختصر وخت کې تاسو ته زمونږ رضا صاحب ډېر ښایسته انداز کې مفتي صاحب د هغې زه یم چې مدلل مواد ستاسو په وړاندې کېښودل
دویم سوال ته وراشو جی هغه دا چې دا حصول دین چې څوک کوي نو دنیاوي خو زم چې تاسو ختم کړه دا څه چې موي جی هغه هم دغه دنیاوي فایده ده او جی نو کو سره مزید اضافه کوي ټیک د خو بالخصوص د حشر په میدان څومره لوی اهمیت جی جی دا خبره بشک د حصول دین الله رب العالمین چې کوم فضیلت بیان کړی دی نو هغه به مونږ د 14مې سپارې د یو آیات مبارکه نه راواخلو چې الله رب العالمین فرمایي وقل رب زدنی علما په دې آیات مبارکه کې ډېره غټه فلسفه پرته ده جی وقل تو فرمای محبوب علیه الصلاۃ والسلام رب اے رب زما زدنی علما زما په علم کې اضافه وکي او الله رب العالمین محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې اے محبوبه د علم د زیاتوالي دعا وکړه الله کچری د دې علم نه فوق سوي نور برسوي رب خپل محبوب ته د هغه سیز د پاره د دعا غوښتلو تلقین کړه معلومه دا شو چې دا علم دومره یو فضیلت والا سیز دی دومره یو اهم سیز دی چې باری تعالی په قرآن کې په خپل محبوب ته فرمایل چې د علم د زیاتوالي هغه دعا طالب او دغه رنګي په دې کې چې مونږه د بل خبره ایډ کو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حدیث نه د صحیح بخاری شریف د صحیح ابو داود شریف حدیث دی جی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمائی وان الملائکه لتضع اجنحتها رضاء لطالب العلم وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان فی جوف الماء الله ابو داود شریف کی دا حدیث موجود دی حدیث نمبر 3641 او ترمذی شریف هم په دې باندې تصریح کړی دا جی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بشک د یو عالم دین د پاره یا د یو طالب علم د پاره په اسمانونو کې چې سدي او په زمکو کې چې سدي الله رب العالمین په حکم سره د پاره د استغفار دعاګانې کوي ماشاء الله طلب د استغفار کوي د پاره او په سمندر کې چې کوم میان دی هغه هم د دې لپاره د طلب د بخنی کوي د استغفار دعاګانې د دې لپاره کوي دا د حدیث مبارکه نه د دې طلب بعلم د حصول علم او د دې عالم دین یو فضیلت صحیح مونږ ته چې دینو جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک رو خودو او دغه رنګي د علم دین داس یو واحد ذریعہ ده چې دا په انسان کې خوف او خشیت پیدا کوي صحیح د الله رب العالمین د طرفا چې چاته دا علم دین دا درجه او مرتبه حاصل شو لکه رسول الله مبارک چې فرمایي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين چا سر چې الله د خیر معامله فرمایي رب دل په دین کې پوهه ورکړي د دین سمجھ الله رب العالمین دل ورکړي دا خود د دنیا فائدې شو موږ په عام فهم کې د خپل رونو د پاره دا یو دغه مثال پیش کو چې الحمدلله العظیم زمون معاشره لاغه حتی نه رسیدلې چې د علماو هغه قدر زبداوي ما چې 50% ک وتلی وي خدا 50% لا پاتې دي صحیح تاسو سوچو کې تاسو فکر وکړئ جی چې یو د سنت برابر یو شخصیت ک په ګیر باندې وي ک په عمامه باندې وي د سنت لباس باندې وي دغه رنګي د علم په ذریعہ باندې هغه داس یو مجلس تلاړ شي چې په هغه مجلس کې سیاستدان هم ناس وي په هغه مجلس کې عوام الناس ډاکټران انجینران ټول ناس وي خو چې کله دا قاری د قرآن حافظ قرآن یو عالم دین یو مذهبي سکالر کله دی غونډې ته د مجلس ته ور انشي او انټر شي نو دا هغه قدر د دنیاوي جوړ باندې چې هغه ته سلور کسان لس کسان پاسي هغه ته د کټ سرغاړه عزت په نظر ګوري او کټ سرغاړه هغه ته پری دی ګاډي فرنٹ سیټ کې نه الحمدلله خبر او بغم خادو کې مې ویل اهمیت ورکي دا خو د دنیا غ فائدې شوي چې په دنیا کې الله رب العالمین دی عزت او تکریم ورکي یو اکرام دا ول ورکړي او د میدان حشر غ عزت هغه خو جی
چې علماو په کم انداز سره بیان کړی دی نو الله رب العالمین هغې له دومره شان او دومره مرتبه ورکړې ده چې کله یو حافظ قرآن یو قاری د قرآن یو عالم دین په میدان د محشر کې کله دی الله رب العالمین دته ندا وکړي او اواز ورته وکړي او دی راشي رب العالمین به ورته وفرمایي خپل مور او پلار دی راوله او جنت ته داخل او په کم شان سره چې د نور تاجونه به د هغې والدینو ته په سر کړي شي عام خلق پر رشک کوي او دا به وایي چې دا د کم قوم انبیا دي یا د کم قوم اولیاء دي اواز به ورته وکړي شي چې دا نه اولیاء دي دا نه انبیا دي بلکې دا د یو حافظ قرآن د یو قاری د قرآن د یو عالم دین مور او پلار دي چې الله رب العالمین ورته د نور تاجونه په سر کړي دي او صاحبزاده صاحب د هغې مثال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په حدیثو کې ورکړی دی چې که چېرې د څلورم اسمان د انور په څلورم طبق کې چې ځلیږي چې دا په یو کمره کې رابند کې او د دې دا رڼا چې څومره ده د دې نه سیوا رڼا به د هغې نور د تاجونه الله اکبر الله اکبر الله رب العالمین به دغه عزت او احترام ول ورکړي حافظ قرآن به وایي چې بس زما ذمه فارغه شو عالم دین به وایي چې زما ذمه فارغه شوه زه تلی شم نه اوس لا نه ده فارغه الله د خپل خاندان لس هغه کسان چې د جهنم اور په واجب دي دا راوباسو جنت ته داخل ماشاءالله ډېر اعلی زبردست چې کله دغه لس کسان چې د جهنم اور په واجب دی هغه جنت ته داخل کی بیا به وایي چې اوس مې کار ختم شه رب ورته فرمایي چې نه اوس تا اصل درجه و مقام چې دنو هغه شروع کیږي جناب رسول الله مبارک حدیث کې فرمایي دی حافظ قرآن ته دی قاری د قرآن ته دی عالم ته دی تبا آواز وکړي شي چې اقرا الله ورتقي ورتل کما ترتل فی الدنیا د قرآن عظیم الشان تلاوت شروع کا او مخ په برخه قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین 6666 آیاتونه را لېږلي دي او د جنت مراتب هم 6666 دي حافظ ز قرآن قاری د قرآن به یو آیات وی د الحمدلله به شروع کی او تر د والناس پورې به هغه د قرآن تلاوت کوي په یو آیات سره به یو سټپ هغه طی کوي ماشاءالله 6666 سټپ چې دی هغه په من الجنة والناس باندې پوره کیږي او دغه د حافظ قرآن او د قاری د قرآن او د یو عالم دین زبردست ډېر اعلی جی ډېر ماشاءالله علامه صاحب ختم کړه په دې باندې دا یو زیو طرف ته ذهن بوزم هغه دا د دوی کوم خبره خلاصه الکلام دی هغه دا چې دا کم عزت او عظمت حافظ قرآن ته ملاوي د دین زده کړه ته ملاوي د دین طالب ته ملاوي چې هغه قرآن زده کوي هغه حدیث مبارکه زده کوي هغه دین سره مینه لري نو دا عظمت په روز حشر باندې نه د انجینیر شته نه د ډاکټر شته نه د سیاستدان شته نه یو د یو عام معمار شته بلکې ځکه په دې کې اضافه وکړم هغه دا چې په روز حشر باندې په پل د صراط څوک دا نشي ویلی چې چا ای کام او بی کام او ډي کام کړی او چا چې کوم انجینیرینګ کړی او چا چې کوم د تعلیم کړی او چا سره د دنیا غټي غټي ډیګري دي نو په پل د صراط باندې دی خو راوړي هغه چې کوم دی هغه ته به دا منصبونه ملاوي کوم چې مفتي صاحب تاسو ته ووایي چا د ګناه خولې به د سر نه بره موجونه وخي خو هغه حدیث مبارک به راوي شو چې حضور فرمایي اقرأوا القرآن قرآن لولې د قرآن سره مینه ساته د قرآن سره محبت ساته او دا په خپل دل او دماغ کې ځای کې او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابه روز حشر باندې به د الله په عظیم درگاه کې چې په هغه ځای کې به سفارش د هیڅ چا هم دنیاوي اعتبار سره چې لوی منصب هم لري د هغه شفاعت نشته د یو حافظ قرآن دیکھ یو خبره جی اډ کما چې تاسو کما دا خبره وکړه چې د یو انجینیر یا د یو ډاکټر یا د دنیوي اعتبار سره چې کوم ډیګري هولډرز دي د دې دا مقام او دا مرتبه بنوي دې سره به مونږ دا وایو اصل چې زموږ د رونو په ذهن کې دا خبره راشي جی بالکل چې مثال زموږ د تعلیم اړو اهمیت نشته ضرور شته زموږ معاشره کې د دې دور مطابق د دنیوي علم ډیر زیات ضرورت دی ډیر غټ کمی دی خو په علم دین باندې دنیاوي علم ته فوقیت نه دی ورکول پلس کې به چې کله تا د علم دین سره د دنیا د علم پلس کو نو بیا تاسو چې کم شعر په سٹارٹ کی ہوئی چې وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر چې د صحابه د دور نه تر د دې دور پورې د اولیاء د دور پورې کم خلق را چلیدلې دي نو هغه تعلیم او تعلم
که د دینی لحاظ سره دی او که دنیوي لحاظ سره دی فوقیت دینی تعلیم دینی له تعلیم ورکړي نو هغې معزز او دې دور دې معاشرې دنیوي تعلیم ته فوقیت ورکړي او علم دینی مکمل شاته غورځولی دی نو هم خوار ہوئے تارک قرآن ہو بل علامه صاحب تاسو وګورئ کنه تاسو وګورئ تاسو نظر واچوئ جی زمونږ تعلیمي نظام زه اکثر په دې باندې سوشل میډیا په پلیټ فارم خبره کوم جی هغه دا زمونږ وګورئ جی په تعلیم کې څومره خلک مخکې لاړل دغه تعلیم یافته انسان ته ضرورت دین نه دي معلوم دې چې کم دی دې کو د منځ دې شروع کی د په مانځ کې په دنیا سهو راوځي او دې بچ کم دی د قران کریم په ناظره باندې تلاوت په اسانه طریقه نشي کول هغه په کګه خلا باندې انګلیش داسې وای چې په ګنټو سپیچ کول شي خو د قران کریم دا هغه مختصر آیاتونو ورد نشي کول دا ز دې باندې یو مختصر خبرو کوم جی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم حدیث فرمایلی د بخاری شریف حدیث ته حضور فرمای طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه د علم حصول په هر مؤمن مسلمان باندې که هغه نارینه دی او که زنانه ده باغي باندې فرض دی نو اوس دلته به مونږ د دې علم تقسیم وکړو دا به په دوو حصو باندې تقسیم کو یو حصول د علم فرض کفایه یو حصول د علم فرض عین زه خپلو لیدونکو ته کتونکو ته ناظرینو ته خپلو ویورز ته دا پیغام ورکول غواړم جی بشک چې دا دوه حصو کې موږ د علم تقسیم که یو فرض کفایي یو فرض عین الحمدلله العظیم چې کم فرض عین علم دی دا په هر مسلمان سړی باندې او په زنانه باندې نارینه او زنانه دواړو باندې دا فرض دی او دا کم علم دی علامه جی ابن کثیر رحمه الله په تفسیر ابن کثیر کې هم فرمای چې د فرض عین مراد کم علم دی هغه د صوم او صلات د عبادات او د معاملات دغه علوم د دینه مراد چې تا د روجې باره کې تمام مسائل دا تا علم وي زموږ اکثر رونه چې کله روجه راشي بس په سوشل میډیا باندې یو تاسو خبره کوي ما ته خبر راځي زموږ خلک سي شرم په هیڅ کې نه کې په دین کې کوي جی خبره دا چې یو سړی به د قبر ته نږدې شي هغه به مري هغه به استاد سره نږدې شي چې ما ته د مونږ صحیح کا یعنی تا په نوجوانۍ کې څه کول بهشک ته ترې دین دومره به خبره وي او تا کې دا انټرست نه و چې مانه به هغه چې بیا په ځان پوه شي چې اوس خو مې 2-3 شپې پاتې دي بهشک نو کومه ذخیره زه یو خبره جی کوم جی قطع کلامی ما په هغه دا چې رب کریم هوتا ته پیکټ درکړي او رب لا یزال خو چې هغه انسان ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ته دومره کوه چې لږ بندگی خو کوه په ځان کې خو سلک سوچ بوج پیدا کا دومره کوه چې دا کبایرو نه اجتناب کوه هغه صغایر د رب کریم پاغه رحم او کرم باندې خو ډېر بے پایان رحم او کرم دی بهشک زه وایم چې دا مسلمان خو دومره او خو ځکه نه په ځان کې خو دومره صلاحیت پیدا کړي بندگی هغه طریقه خو دې جوړ کړي او په دې ختمیدونکو ژوندۍ باندې د نه ختمیدونکو ژوندۍ غلطه سودا خو نه کوي بهشک دا فرض عین علم چې دی دا په هر مؤمن مسلمان باندې دا فرض دی کاغه نارینه دی که زنانه ده دا حصول د علم دا فرض دی او د دې غټ فقدان دی په معاشره کې انتهایی فقدان دی ولې چې زموږ د سوشل میډیا دا کم رونه مایکونه رواخلی او دی زی په زی باندې ګرځي وایي چې بای ته د غسل فرایض ماته ووایه یره جی او الټا بیا د دین د مسایلو نه مذاق جوړیږي جی په دې حواله سره دغه مې چې دوی د کم کسان نوم د اخلي چې موږ مذهبي اکټیویټیز کوو الټا په مذهب په خندا کوي زه به یو مشوره هغې رونو له ورکم چې تاسو د خپل مایکونه په صحیح ځای کې استعمال کې او دا مایکونه راواخلئ او د خپلې محلې د خپل چاپیر چل چې څومره علما دي او مقتدر او مستند علما دي هغې له یو پیریډ ورکړئ هغې له لاړ شئ او په یو موضوع باندې هغې سره ډسکشن وکړئ لکه تاسو دا پروګرام چې کوم روان کړی دی نو دا د څه دپاره دا تاسو خو الحمدلله الله پوهه درکړې ده د کم علمه مطابق الله رب العالمین موږ له څه پوهه راکړې ده موږ خو پوهیو طلبا پوهیو دا صحیح وایه خو د علماو د پاره یو پویا د
عوامو د پاره یو پوهه دا د عالم په ذریعه باندې کیږي او دا بستا په دې مایک په ذریعه کیږي. زه دا د خپل وروڼو ته دا پیغام ورکوم چې خپل مایکونه راواخلې او د خپل محلې په امام مسجد پسې لاړ شي او هغه نه د ضروریات دین تپوسو کې چې په سوشل میډیا باندې کم ګند روان دي، دا کم فحشګویي او څنګه معاملات روان دي، د دغه یو مخنیوي به کیږي. تاسو ویلې کنه دوی به ورشنو پلانی له پلانی سیز نه ورزي، هغه چاله ورشه چې چاله ورزي. او دغه خلکو ته څه پیدا وته، خلکو د دین الټا سپکاوي په دې بنیاد کې بهشک نو ډېر ښکلې خبرې وشي. جی موږ سره محفل کې موجود دي ډېر قدرمن شخصیت او ښایسته خبرو سره زموږ روانې دي. حضرت العلامه مفتی ابو محمد فضل رضا رضوي صاحب ډېر ښایسته خبرې وکړې او د دې نه وړاندې چې یو نعتیه کلام ته لاړ شو نو ډېر ښکلې خبرې وشي. زه په آخر کې دا وایم چې حضور فرمایي په روز حشر به هغه انسان غریب وي کم سره چې په تله د میزان کې د دولت په ځای باندې نیکي پاتې نشي او دی به الله حق حیران پاتې شي چې هغه زندگی چې ختمیږي نه فارایور زندگی ده او هغه کنټینیو ده او چې کوم نه ان لیمیټډ زندگی ده. په هغې کې دی په مال او دولت باندې او په عیاشۍ باندې ځان سره په حشر د میدان ته د فایدې هېڅ شی نشي وړی. دی که وړي ځان سره په تله د میزان کې به نیکي وړي، دی به ښه عمل وړي. نو برای کرم کم چې مفتي صاحب کم نصیحت وکړو ډېر په زه به دا یم چې یو قسم لا هغه ډېر په جارحانه انداز کې وکړو او ولې چې د زړه اواز هم دغه دی که نه معاشره کوم طرف ته روانو. تاسو مهرباني وکړئ کوشش د دې خبرو کې د خپل اهل و عیال خپل اولاد لږ د دین سره ان ټچ پاتې کې، لږ د دین رغبت پکې را پیدا کې چې د خلکو مینه سیوا شي، خلکو محبت سیوا شي. علما د عوامو نه په دنیا کې هم په فرق دي جی دا خبره خلکو غلطه ده. خو موږ ووایو په مدارسو کې هغه ډیګري اوس ملاویږي چې هغه د نن سبا هاي کوالیفاید انسان چې په کم سټیج ودرېږي د عالم دین به مو بلکې علماو خو حکومتونه وکړل او علما خو چې کم دی نو په دغه ډیګرو باندې د اے ټي او د ټي ټي او د عربک ټیچر او د خطیب او دغه شانتې په لوی لوی منصبونو باندې هغوی فایل شو. نو دا خبره ډېره غلطه خبره ده. دې حوالې سره د اردو یو پیغام زه خپلو قاریینو ته پیش کوم ورکې زبردست چې صاحبزاده صاحب چې کومه خبره وکړم دې حوالې سره به زه یو اهم پیغام په د اردو په ژبه کې به زه تاسو ته دا پیغام شیر کړم چې زمونږ په پاکستان کې دا نورې صوبې چې کومې دي د کې پی کې نه علاوه هغې ته هم دا پیغام ورسیږي. میری ان لوگوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ بلا وجہ علوم نبویہ پر بلا وجہ طعن و تشنیع کرنے والے، انہیں حقیر اور ذلیل سمجھنے والے میرے متشدد و متعصب عزیزوں، سوچنے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اتنی کوششوں کے باوجود بغیر تعلیم نبوی کے اپنے ہی محلے کی مسجد کے امام کی طرح نہیں ہو سکتے. اپنے محلے کی مسجد کی امام کی طرح نہیں ہو سکتے. یارو جس امام کی طرح ہم ہو نہیں سکتے، اس امام کی عظمت شریعت مطہرہ کے نزدیک کتنا عظیم الشان درجہ اور مرتبہ شریعت مطہرہ نے اسے عطا کیا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تعجب بالائے تعجب، دنیا بھر کی رپورٹیں بتا رہی ہیں کہ مسلمان تعلیمی امور میں کتنا پیچھے ہے. مسلمانوں کا تعلیمی نظام بہت ڈاؤن ہے. امت مسلمہ کو اس پر غور و خوض کر کے اس شعر کا مصداق بننا چاہیے کہ اب ہواؤں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہواؤں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. یہ پیغام میرا تمام قارئین کے لیے. ماشاءاللہ ډیر اعلی ډیر ښکلی پیغام دی په اردو زبان کې او اردو لهجه کې پیش کو. یقینا چې زموږ ټول ورونو بایګان به پوه شوي زموږ علامه صاحب د دغه سره سره د علم او د علمیت دغه منصب سره سره خوش الهان او په هر مجالسو کې دوی نعتیه کلامونه پیش کړي. والله ولا په دغه بنیاد ښایسته اواز هم ورکړی. نو مونږ خوښو چې د دوی نه یو کلام به واورو، انشاءالله بیا به د خپل پروګرام
راټول کو ان شاء الله. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور دل میں تمنا ہے کوئی کام کر جاؤں, माशाअल्लाह. دل میں تمنا ہے کوئی کام کر جاؤں, مرنے سے پہلے حافظ قرآن بن جاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پاک رب د قرآن پا برکات د نبی آخر زمان پا برکات خوږ برخه د ایمان زمون نصیب کړي ربا د صدیق د خوږ ایمان په برکتا فیصله مو عدالت کی په قرآن کړي ربا د عمر صاحبا غند انسان په برکت د حیا صادر په مونږ باندې راخور کړي ربا د حیا غر د عثمان په برکتا رخسار باندې محبوب ډیر انوار لري تا رخسار باندې محبوب ډیر انوار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا 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 زکه خو حسین مدینہ خار لري تا او ستاسو عاشقان دی ستا دیدن پا مین غواړي یا رسول الله ستاسو عاشقان دی ستا دیدن پا مین غواړي زلف پاس پن مخ قطار قطار لري تا زلف پاس پن مخ قطار قطار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا و د خوږ ملګری د سفر په هر لارا یا رسول الله و د خوږ ملګری د سفر په هر لارا خکول ابو بکر صدیق یار لري تا خکول ابو بکر صدیق یار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا زړه ته په ملاو شي बेशक سکون خکل دروازه دا زړه ته په ملاو شي آرام خکل دروازه دا باب السلام په ډېر ډول سنگار لري تا باب السلام په ډېر ډول سنگار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا زکه خو حسین مدینہ خار لري تا ماشاءاللہ جزاک اللہ دا ډیر ګران محترم ملما قدردان
د کاټلم مردان د سیمې سره تعلق لرونکي د یو علمي کورنۍ سره وابسته حضرت العلامه مولانا مفتی ابو محمد فضل رضا قادری فضل رضا زوی صاحب چې هغوی نعتیه کلام هم پیش کو او ډېرې خوندورې دقیقې خبرې وکړي. دعا د رب العزال په عظیم درګاه کې ده چې رب قدیر دی دوی په علم او عمل کې نور هم برکات کېښودی کېږي. د دې سره زه قربا محمد جنت قادری له راکې اجازت وما علینا الا البلاغ المبین.